اولنې خبره خو زه دا کوم چې بیخي معاهده نه ده شوې په دې خبره باندې طالبان بالکل واضحه د هغوی ته او موږ ته ما ورته ځکه دا اپیل وکړه چې تاسو خپل ملګري واپس راولېږئ او وغواړئ غیر مسلح کې جنگ دا واقعیا د جنگ دا موډ ختم کې که د جنگ موډ ختم شي نو اله به مونږه د روغې او د مینې خبره کوو او دا خبره په پرمختګ به کېږي د روغې او د امن دې وخت کې وفاق پالیسي سره هغه دا غواړي چې دا ترهګري دلته وي چې مونږ په دې باندې توره ولګو او دی په دې خپلو مسلو کې گیر وي حکومت چې څه کوي چې کوم ځای کې اطلاع راځي حکومت بالته کاروایی کوي که د ډز ضرورت ډز به کوي که د گرفتاری ضرورت گرفتاری به کوي چې څنګه حالات او واقعیات وي د هغې مطابق به کاروایی کېږي د هغې مطابق به طاقت استعمال کېږي او د ژوند هیڅ د هیچا اعتبار نشته زه به د دې دنیاوي ژوند دپاره د خپلو وروڼو د پښتنو د خپلې خاورې د خپل ملک د پاکستان او د لکونو مسلمانانو په سر چې سودا کوم نو خدای دې د هغې نه مخکې دا ځمکه داسې کولو کړي او ما دې پکې غرق او زه بالکل تاسو نه څه نه پټوم کلو در سره خبرې کوم د افغانستان په جهاد کې زما یو رول پاتې شوی دی ما په افغانستان کې چې کله روسیان په افغانستان کې شوروي طاقت په افغانستان کې و ما هغې کې جهاد کیسه اخیستی ده زما هغه زاړه تعلقات او هغه تعلقاتو په نتیجه کې زما په دې موجوده چې کوم قیادت د افغانستان او د دې کلي کې زما خپل ذاتي تعلقات دي دوستاني هم دي یو ځای پاتې شوي په یو مورچو کې په خپل هم ډزې کړي دي او ډزې را باندې شوي هم دي لکه زه به صفا خبره ته کوم نو خبره دا ده چې هغه تناظر کې زما دا یو ریاست یو ډیوټي لګولو چې یار ټیک ده ته ورسره بلد یې ته م ورسره خبره وکړه ما ورسره خبرې کړي دي خو ما چې څنګه بیا زه دا خبره ویم او کوم او بالکل ایمانا او حلفن کوم چې هیڅ قسم معاهده نه ده شوې او که معاهده شوې نو طالبانو به هم ویلو که نه د هغې طرف نه خو هم پریس ریلیزونه راځي به هم ویلو چې دا معاهده شوې ده معاهده نه ده شوې د معاهدې دپاره خبرې روانې وي پکې بیا دا ما تاسو دا واقعیات راله تعطل را دې وخت کې وفاق پالیسي سره هغه دا غواړي چې دا ترهګري دلته وي چې مونږ په دې باندې توره مو لګو او دوی په دې خپلو مسلو کې گیر وي او سبا دا مظاهرې چې کومې کېږي او دا خلک نو دا ولې بیانونه ورکوي ټول ولې دلته راشي په دې سیلاب کې خو ما یو هم نه دی لیدلی چې ایمل ولی دلته راغلی یا مولانا فضل الرحمن راغلی دلته ستاسو له سوات له یو نه دی راغلی خو د دغه دپاره راځي د جلسې دپاره د مظاهرې دپاره راځي ولې چې هلته د هغې شي نه پولیټیکل فایده وي او دا ظاهري چې د صوبایي حکومت دا معامله د په کنټرول کې نه ده او خلک چونکې احتجاج کوي زه احتجاج له سیاسي رنګ او بیا سیاسي بیانبازۍ هم کولې نو زه دې باندې دا خبره کوم چې نیت یې ټیک نه دی خو انشاءالله مونږ په خپلو وسایلو کې چې څومره وس دی لګیا یو خپله ذمهداري او ماشومانو په دې وین باندې حمله وشوه چې څنګه دا وشوه زه ته صفا خبرې کوم ما هغې سره هم رابطه وکړه ای انکار وکوي مونږ نه ده کړې ټیک شوه بیا او هغې انکار وکړه بیا بعد کې پریس ریلیز هم زما چې څومره خیال دی پریس ریلیز هم جاري کړو د هغې کې هم انکار کړو یعنې طریقې طالبان چې مونږ نه ده کړې اوس بیا ما خپل ستاسو پولیس چې کوم آر پی او صاحب دی هغه سره مې خبرې وکړې ما ورته فون وکړم څه چل دی دا څنګه چل شوی دی هغه ما ته وایي مونږ تفتیش کوو یو امکان دی چې دهشتګردي وي خو د دې خبرې نه علاوه نور امکانات هم شته مونږ په هغې باندې هم لګیا یو کار کوو کوای بیا وایي زه د هغه سره زما کومې خبرو تفصیل هم کوم تاسو ته په خپله هم تپوس کولی شم د دې ځای افسر دی نو زما د خبرې مطلب دا دی چې لکه واقعیات شوي دي هېڅوک هم ته انکار نه کوي یې هم مني چې او شوي دي